شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. ای خلکو د خپل رب نه ویریږئ چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړئ او هم د دغه نفس نه د دغه نفس د پاره جوړه پیدا کړه او د دغه دوانو نه ډېر نارینه او زنانه په دنیا کې خوار کړل. دغه الله نه ویریږئ چې داغه په واسطه تاسو د یو بل نه خپل حقونه غواړئ او د خپل ولای د تعلقات ورانولو نه ځان ساتئ. یقین لرئ چې الله په تاسو باندې نگران دی. د یتیمانو مال هغوی له واپس ورکړئ. خمال په خراب مال مبدلوي او داغوی مال د خپل مال سره یوځای مخورئ. دا ډېر لوی ګناه ده. تاسو د یتیمانو سره د بے انصافۍ کولو نه یریږئ نو کمی خزي چې تاسو خوښ شي پاغوي کې دو درې او سلور سره نکاح وکړئ. خو کو دا فکر در سره وو چې داوی ترمنځ به انصاف اونکړي شي نو بیا یو خزه وکړي یا هغه وینځي ځان لا خزي کړي چې هغوی ستاسو په قبضه کې راغلي دي. د بے انصافۍ نه د بچ کېدلو لپاره دا کار زیات بهتر دی. او خزلا خپل مہرونه خد زلو په خوشحالي سره په دې خیال چې دا فرض دی ورکوي. البته کو هغوی په خپل خوخه د مہر سه حصہ معاف کړي نو هغه تاسو خپ مزه سره خړلې شي. او خپل هغه مالونه چې الله ستاسو د پاره د گزاران یو ذریعہ جوړ کړی دا ناپوه خلکو ته مهواله کوي. البته هغوی له د خوراک او د جامو د پاره ور کوي او نیکی خبري ورته کوي او د یتیمانو ازمیخ کوي ان تر دې پوری چې هغوی د نکاح کول عمر ته ورسیږي. بیا کو چری تاسو په هغوی کې او خيارتیا ولیدله نو دا هغوی مالونه هغوی ته حواله کړئ. دا سه هچری مکوي چې په بے انصافۍ سره داغوی مالونه د دې یری د وجنه زر اخري چې دوی برا لوي شي او خپل حق به وغاړي. د یتیم کم سرپرست چې مالدار وي هغه دی د پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کم چې غریب وي هغه دی د عامي معلومي طریقې مطابق خوري. بیا چې کله هغه ته خپل مالونه حواله کوي نو خلک پری گواهان کړي او د حساب کتاب د پاره الله کافی دی. د نارینو د پاره په هغه مال کې حصہ ده چې هغه مور او پلار او رشتہدارانو پرې خو دی وی او د زنانو د پاره هم په هغه مال کې حصہ ده چې هغه مور او پلار او رشتہدارانو پرې خو دی وی کو لګوي او کو ډیر او دا حصہ د الله د طرف نه مقرره ده. او کله چې د تقسیم په وخت کې د خاندان خلک او یتیمان او مسکینان حاضر شي نو داغه مال نه هغه له هم سور کړي او د شریفانو په شان خبري ورسره وکړي. خلکو له پکار دی چې دا خیال پزړه کې راولي او ویریږي چې کو داغوی په خپل داسي بیوسه اولاد پاتې شي نو د مرګ په وخت کې با داغوی د خپل بچو په باره کې سسي د یری فکرونه ګرځیدل. نو پکار دی چې هغوی د خدای نه ویریږي او د راستۍ خبره وکړي. کم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مال خوري په حقیقت کې هغوی په خپل ګېډو کې وور اچوي او هغوی با ضرور د دوزخ بلو لمبو ته اچول کیږي. تاسو د اولاد په باره کې الله تاسو ته حکم کوي چې د یو سړي حصہ د دوو زنانو برابر ده. کمړي وارثانی د دوو نه زیات جنکې وي نو هغوی لدی د میراث په دریو کې دوی سي ورکړي شي او که صرف یو جنې وارث وا نو نیم میراث داغه دی. که د مړي اولاد وو نو مور او پلار هر یو لا د میراث شپږم حصہ ورکول پکار دی. او کو اولاد نه وو او مور او پلاری وارثان وو نو مور لدی دریم حصہ ورکړي شي او کو د مړي خور رور هم وو نو مور با بیا د شپږم حصے حقدار وي. دا ټول حصے با هغه وخت وشل کیږي کله چې مړي وصیت کړي وي هغه پوره کړی شي او په مړي چې څه قرضوي هغه ورکړي شي. تاسو نه پوهیږئ چې تاسو په مور او پلار او تاسو په اولاد کې څوک د نفع په لحاظ سره تاسو ته زیات نږدې دي. دا حصے الله مقرر کړی دي او الله یقینا د ټولو حقیقتونو نه خبر دی او په هر مصلحت پوهه دی. او تاسو خزو چې سپری خو دی وی داغه نیمه با تاسو ته میلاویږي ولی هلا که هغوی بے اولاد وی او کوئی داغوی اولاد وو نو بیا د میراث سلورم حصہ تاسو ده. دا هلا چې اول داغوی وصیت پوره کړی شي او کم قرض چې پاغوی باندې پاتې وي هغه ورکړي شي او خزي تاسو د میراث په مال کې د سلورمې حصے حقدار دي. که تاسو بے اولاد وای او کو اولاد مو نو بیا با داغوی اتم حصہ وی
دا حالا چې اول ستاسو وصیت پوره کړی شي او کم قرض شي پتا سو پاتې وي هغه ور کړی شي او کو هغه سړی یا خزا چې میراث به تقسیمیږي بے اولاد هم وي او مور خپل هم ژوند دی نوي خو یو رور یا یو خوري وي نو رور او خور هر یو تبا شپږم ایسه میلاویږي او کو رور او خور د یو نه زیات وو نو بیا با د ټول میراث په درېم ایسه کې ټول شریک وي دا حالا چې اول تری وصیت پوره کړی شي او کم قرض چې په مړی پاتې وي هغه تری ور کړی شي په دې شرط چې هغه نقصان ورکون کې نوي دا حکم د الله د طرف نه دی او الله په هر څه پوهه دی او نرم خوی دی دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي څوک چې د الله او دغه د رسول حکم اومني هغه به الله داسې باغونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او په دغه باغونو کې به همیشه اوسيږي او دا لویه کامیابی ده او څوک چې د الله او دغه د رسول حکم اونمني او دغه د مقرر کړی شوی حدونه نه واوري هغه به الله ورته اچوي چې پاغي کې به همیشه اوسي او داغه د پاره رسوا کون کی سزا ده ستاسو د زنانو نه چې څوک بدکاری وکړي په هغه باندې د خپلو کسانو نه سلور تنه گواهان پیش کړي کو سلور تنو پر گواهی وکړه نو هغه تر هغه پورې په خپلو کورونو کې بندي کړي چې مرګ ورل راشي یا ورلا الله سبحانه لار وباسي او پتا سو کې کو څوک دو تنه دا بدکاری وکړي نو دوانو لا تکلیف ور کړي بیا کو هغوی توبه وباسي او خپل ځانونه صحیح کړي نو پرېګ دی ځکه چې الله ډېر توبه قبلون کې او رحم کون کې دی او په دې ځان په کړی چې په الله باندې د هغه کسانو د توبه قبلولو حق دی چې دا ناپوهۍ په وجه سبد کار وکړي او دا غین ورستو زر توبه وباسي په داسې خلکو باندې الله د خپل مهرباني نظر کوي او الله د ټولو خبرونه خبر دی او حکیم او پوه دی خو توبه د هغه خلکو د پاره نه ده چې په مخه بد کارونه کوي ان تر دې پوري چې کله په هغه کې د چا د مرګ وخت راشي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس می توبه ده او دغه شان توبه د هغه چا د پاره هم نه ده چې د مرګ وخت پوری کافران پاتې شي د داسې خلکو د پاره خو مونږه دردناک سزا تیار ساتلې ده اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو د پاره دا حلال ندي چې په زور زبردستی ځان د خزو وارثان جوړ کړي او نه دا حلال دي چې هغه د دې غرض د پاره تنګ کړي چې د خپل هغه مہر سه حصہ تر راوښ کوي کم چې تاسو هغه لور کړي دي هو کچره هغه سرګنده بدکاری شروع کړه نو بیا تاسو ته داغوی د تنگولو حق حاصل دی داغوی سره په خطر طریقه ژوند تیروي کچري هغه تاسو خوخي نوي نو کې دي شي چې یو سیس تاسو خوخ نوي خو الله به پاغي کی تاسو د پاره ډېر فائدې کې خودلې وي او کچري تاسو د یوې خزي په ځای د بل خزي دراوستلو اراده وکړه نو کو هغه تاسو ډېر مالونه ورکړي وي خو هیڅ واپس ما اخلي آیا تاسو به دغه مال پاغه پوری الزام لګولو او پخکاره ظلم کول سره واپس اخلي او اخیر تاسو بتري دغه مال اخلي څنګه هر کله چې تاسو د یو بل نه مزه اغستل دي او هغوی ستاسو نه کلک واده اغستل دي او د کوم زنانو سره چې تاسو پلارانو نکاح کړی وي دا غوي سره هرگز نکاح مکوئ خو مخکینی چې څه شوی دي هغه شوی دي په حقیقت کې دا د بهایي یو کار دی ناخوخه کار دی او بدلار ده پتاسو باندې حرامي کړی شوی دي ستاسو مېندي لونا خويندي د پلار خويندي د مور خويندي ورېره فرزه او ستاسو هغه مېندي چې تاسو لای ته درکړی وي او ستاسو د تی شریک خويندي او ستاسو د خزو مېندي او ستاسو د خزو هغه لونا چې ستاسو په غېګو کې لوی شوی وي او د هغه خزو لونا چې ستاسو ورسره کورواله شوی وي او کنه چری صرف نکاح شوی وي او کورواله مو ورسره نوي شوی نو که هغه پریک دی او دا غوی د لونو سره نکاح وکړي نو بیا هیڅ ګناه نشته او ستاسو د خپلو حقيقي زامنو خزي او دا هم پتا سو باندې حرام کړی شوی دي چې په یو وخت کې دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې یو ځای کړي خو مخکینی چې شوی دي هغه شوی دي بشکا الله بخون کې مهربان دی او هغه زنانه هم پتا سو حرام دي چې د بل په نکاح کې وي البته
هغه خزي حرامي نه دي چې په جنگ کې ستاسو لاس لراشي دا د الله قانون دی او د دې پابندي په تاسو باندې لازم کړی شوی ده د دین سیوا چې څومره خزي دي دا غوي حاصلول د خپل مالونو یعنی مہرونو په ذریعہ ستاسو د پاره حلال کړی شوی دي خو په دې شرط چې هغه د نکاح په قله کې محفوظي وساتای نه دا چې به نکاح پرې تشخپل شهوتونه پوره کوي بیا چې تاسو دا غوینا د کوروالی مزه واخلای نو په بدله کې ورلا خپل مہرونه د فرض په حیثیت سره ورکړي البته که دا مہر مقرول نو ورستو ستاسو په منځ کې په خپل رضا سره څه خبري وشي په هغه کې هیڅ ګناه نشته الله د هر څه خبر دی او په هر څه پوهه دی او پتا سو کې چې د چا دومره وس نکېږي چې دا خاندانی مسلمانانو خزو سره نکاح وکړي نو هغه له پکار دی چې تاسو په قبضه کې کم وینځي وي دا غوینا د مؤمنانو وینځو سره نکاح وکړي الله تاسو د ایمانونو حال خمالوم دی تاسو ټول د یوې ډلې خلک یې نو په دې وجہ دا غوی د سرپرستانو په اجازه دا غوی سره نکاح وکړي او په ښه طریقه د دستور مطابق هغوی ته خپل مہرونه ورکړي د پاره د دې چې هغوی د نکاح په قله کې محفوظ پاتې شي د شهوت پوره کولو د پاره ازادي ونګرځي او نه پټ پنا آشنایانی وکړي بیا هر کله چې هغوی د نکاح په قله کې محفوظ کړي شي او داغوی نه رستو سبدکاری وکړي نو پاغوی باندې داغه سزا په نسبت نیمه سزا ده کوم چې د خاندانی خزو د پاره مقرر ده دا اسانتیا پتا سو کې د هاغه چا د پاره پیدا کړی شوی دا د چا سره چې د واده د نکولو په وجه د تقوی د حد ماته دلو يروي لیکن که تاسو صبر وکړئ نو دا تاسو د پاره بهتره ده الله بخون کې مهربان دی الله غواړي چې تاسو ته هغه طریقې وخی او په هغه طریقو مو روان کړي چې په هغه باندې با تاسو نه وړاندې تیر شوی صالحان خلق تلل هغه د خپل رحمت سره تاسو ته درجو کولو اراده لري او الله خپوه هم دی او حکمت والا هم دی الله خو پتا سو باندې د رحمت سره رجوع کول غواړي خو څوک چې په خپل خواهشاتو پسې ځي هغه دا غواړي چې تاسو د صحیح لارې نه بچ ډېر لري لاړ شئ الله پتا سو باندې پابندي سپکول غواړي ځکه چې انسان کمزورې پیدا کړی شوی دی اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي په خپل مینس کې د یو بل مالونه په باطلو طریقو سره مخوري اغستل خرڅول په خپلو کې پر رضامندۍ سره پکار دي او خپل ځانونه موجنه یقین وکړئ چې الله پتا سو باندې ډېر مهربان دی څوک چې په ظلم او زیاتی سره داسې کارونه کوي هغه به مونږه ضرور ورته ورسوو او دا کار الله ته هیڅ ګران نه دی که تاسو د هغه لوی ګناونو نه ځان اوساتو د کومونه چې تاسو منکړې کېږئ نو تاسو واړو ګناهونه به مونږه تاسو د حساب نه لري کړو او تاسو به د عزت ځای ته داخل کړو او الله چې پتا سو کې یو تنلا د بل په مقابله کې څه زیات ور کړی دي تاسو داغه ارمان مکوئ نارینو چې څه عمل کړی دی داغه مطابق داغه حصہ ده او زنانو چې څه عمل کړی دی داغه مطابق داغه حصہ ده او د الله نه داغه د فضل دعاګانی غواړي بشکا چې الله د هر څه علم لري او کم میراث چې مور او پلار او رشتہ داران پرېږ دي مونږ داغه حقداران مقرر کړی دي پاتې شو هغه خلک چې تاسو ورسره لوزونه وعده وي نو داغه حصہ هغوی له ورکړي یقینا چې الله په هر څه باندې نگران دی نارینا په زنانو باندې حاکمان دي په سبب د دې چې الله پاوي کې یو له په بل باندې فضیلت ورکړي دی او په سبب د دې چې نارینا خپل مال لګوي نو کوم خزي چې نیکانی صالحانی دي هغوی حکم منون کی وی او د نارینو په غایب والی کې د الله د حفاظت او نگرانی سره دا غوی د حقونو حفاظت کوي او د کوم خزو د نافرمانی کولو نه چې تاسو یریدای نو په نصیحت سره خپوه کړئ د خوب بستر تری جدا کړئ او وی وهای بیا کو هغه تاسو خبري ته غاړه کې خدا نو خامخه هغه باندې د ظلم کولو بهانه ملټوي یقین لرئ چې پاس الله موجود دی چې ډېر اوچت او لوی دی او کچری تاسو سره دا یروا چې د خزي خاون تعلقات به خراب شي
نو یو فیصله کوونکې د سړي د خپلوانو نه او بل د خځې د خپلوانو نه مقرر کړي نو که هغوی دوانو روغه غختله نو الله به دا غوي په منځ کې دروغ سلار راو باسي الله ته هر څه معلوم دي او د هر څه نه خبر دی او تاسو ټول د الله بندگی کوئ دا غسرہ څوک مشري کوي د مور او پلار سره خسلوک کوي د خپلوانو یتیمانانو او مسکینانو سره خسلوک ساتي د رشتہدار گاونډي سره د غیر رشتہدار گاونډي سره د څنګه د ملګری سره او د مسافر سره او د هاغه وینځو غلامانو سره چې تاسو په قبضه کې وي خسلوک کوي او یقین وکړئ چې الله هیڅ یو داسې سړی نه خوښوي چې هغه په خپل خیال ګمان کې مغرور وي او په خپل لوی باندې فخر کوي او داسې خلک هم د الله خوښ نه دي چې شومتیا کوي او نور خلکو ته هم د شومتیا سبق ورکوي او الله چې ورلا د خپل فضل نه سور کړی دي هغه پټوي د داسې نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږه ذلیل کونکي عذاب تیار کړی دی او هغه خلک هم د الله خوښ نه دي چې خپل مالونه خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او په حقیقت کې نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې رښتیا خبره دادا چې شیطان د چا ملګری شو نو هغه ته ډیر خراب ملګری میلاو شو اخر په دې خلکو باندې څه آفت راتلو کو په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړې وي او سچ ورلا الله ورکړي دي دا غینه خرج کوله کو دوی داسې کوله نو د الله نه د دوی د نیکه حال پټ نه پاتې کېدو بشکا الله پچا باندې د زری هم ظلم نه کوي کو څوک یونی کی وکړي نو الله هغه دوچند کی او بیا د خپل طرف نه ورلا زیات اجر ورکوي نو سوچ وکړه چې په هغه وخت کې با دوی څه کوي کله چې مونږ د هر امت نه یو گواه راولو او په دې خلکو باندې تا یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم گواه کړو په هغه وخت کې با هغه ټول خلک چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره اونې منله او داغه نافرمانی کوله دا ارزو کړی چې افسوس دا زمکه اوښلیدلې او هغه ټول پکې ورځي شو هلته به دوی خپل یو خبره د الله نه پټه نکړي شي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو د نشې په حالت کې یې نو منځل نږدې مورځي منځ هغه وخت کول پکار دي چې تاسو سوای چې په هغه پوهیږئ دغه شان د جنابت په حالت کې هم منځله تر هغه نږدې مورځي تر سوچ مو غسل نوي کړي او کو پلار تیرې دی او په جماعت تیر شوي نو بیا خیر دی او کو تاسو مریضان یې یا په سفر یې یا په تاسو کې څوک د او دسمات نه واپس راشي یا تاسو خزولا ګوتی وروړي او ابو بیان مومای نو د پاکي خاورینا کار واخلای او دا غینا په خپل مخونو او لاسونو باندې مسا وکړي بشکا الله د نرمۍ نه کار اغستون کې او بخون کې دی ته هغه خلک هم اولیدل چې د کتاب د علم نه څه حصہ ورکړي شوی دا هغه په خپل د گمراهۍ خریدار جوړ شوی دی او دا غواړي چې تاسو هم بیلاری شئ الله ستاسو دشمنان ډیر خپېجنی او ستاسو د مرستي او مددګارۍ لپاره الله کافی دی کم خلک چې د يهوديت په لار روان شوی دي په هغه کې څه خلک دي چې الفاظ د خپلو ځایونو نه بدلوي او په حق دین کې د خلل اچولو د پاره خپل جبي تاو را تاو کړی او وای سمینا واسینا او اسما غیر مسمعين او راعنا حالکه که هغه داسې ویلې چې سمینا واتوانا اسما او انذرنا نو دا د هغه د پاره بهتره وا او زیاته صحیح طریقه وا خو په هغه باندې د خپل باطل پرستۍ په وجا د الله لعنت شوه دی ځکه هغه کم ایمان راوړي اے هغه خلکو چې کتاب درکړې شوی وو اوس چې کم کتاب مونږ نازل کړي دي دا اومنه دا د هغه کتاب تایید او تصدیق کوي کم چې تاسو سره د اول نه موجود وو په دې باندې ایمان راوړی مخکې د دینه چې مونږ مخونه په بل ګونه کړو او شا طرف ته واړو یا په هغه باندې هغه شان لعنت کړو لکه څنګه چې په سبت والو باندې مونږه کړي وو او یاد لرئ چې د الله حکم خامخا جاری کیږي بشکا الله خو بس یو شرک نه معاف کوي د دې نه سیوا نور چې څومره ګناهونه دي هغه چې د چا د پاره خوښشي نو معاف کوي او د الله سره چې چا څوک شریک کړل نو هغه ډیر لوی دروغ جوړ کړل
او ډیره سخت د ګناه خبره وکړه. ته هغه خلک هم ولیدل چې د خپل ځان د پاکوالي غټه داوا کوي، حالکه پاکواله خو چې الله چاته وغاړي هغه ته ورکوي، او دا دوی ته چې پاکواله نه ملاويږي نو په حقیقت کې په دوی باندې د زری هم ظلم هم نه کیږي. او خو ګورا دوی په الله باندې هم د دروغ تړلو نه منع کیږي، او د دوی دا ښکارا ګناګار کېدو د پاره بس دا یو ګناه کافی دی. آیا تا هغه خلک اونلیدل چې د کتاب د علم نه ورته سه حصہ ورکړي شوی دا، او حال دا دی چې جب او طاغوت منی، او د کافرانو په حق لوای چې د مؤمنانو نه خو دوی زیات په صحیح لار دي. هم دغه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي، او پچا چې الله لعنت وکړي نو تبا داغه هیڅوک مددگار اونمومه. آیا په حکومت کې د دوی سو حصہ شته؟ کدا سی وی نو دوی با نور خلکو ته یو ماته پیسې هم نه ورکړي. یا بیا دوی د خلکو سره په دی وجه حسد کوي چې الله په هغه باندې خپل فضل ولی کړي دي. کدا خبره وی نو د دینه دی هم خبر شي چې مونږ خو د ابراهیم علی السلام اولاد ته کتاب او حکمت ورکړو او لوی سلطنت مو ورکړو. خداوی نه څه خلکو ایمان راوړو او څه خلکو ته مخ واړو، او د مخ اړهونکو د پاره خو بس د دوزخ لمبه کافی دي. کوم خلکو چې زموږ د آیاتونو مننو نه انکار کړي دي، یقین لرئ چې هغوی با مونږ ورته ورزو، او هر کله چې د هغوی د بدن سرمنی خوړی نشي نو مونږ به ورته داغه په ځای نوري سرمنی پیدا کړو د پاره د دې چې د عذاب مزه وسکي. الله لوی قدرت لري او د خپل فیصلو په حکمت خپوهيږي. او کوم خلکو چې زموږ آیاتونه اومنل او نیک عملونه وکړل، هغوی به مونږ داسې باغونو ته داخل کړو چې لاندې بتري ولې بهيږي، هلته به همیشه اوسيږي، او پاکي بیبيانی به ورته میلاو شي، او مونږ به په درنو سورو کې ساتو. اے مسلمانانو، الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د امانت خاوندانو ته حواله کړئ، او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره کوئ. الله تاسو ته ډېر ښه نصيحت کوي، او دا یقیني ده چې الله هر څه اوري او هر څه ویني. هغه خلکو چې ایمان مراوړي دي، حکم منئ د الله او حکم منئ د رسول، او دا هغه خلکو حکم منئ چې څوک په تاسو کې حاکمان وي. بیا که تاسو په منځ کې پس خبره جګړه راشي نو هغه الله او رسول ته وړئ. که تاسو واقعي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ، همدا صحیح طریقه ده او د انجام په اعتبار سره هم بهتره ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم، تا اونلیدل هغه خلک چې داوا دا کوي چې مونږه ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې چې پتا نازل کړی شوی دی، او په هغه کتابونو باندې چې ستانه مخکې نازل شوی وو. خو غواړي دا چې خپل معاملې د فیصله کولو لپاره طاغوت ته وړاندې کوي، حالکه هغوی ته دا حکم شوی وو چې د طاغوت سره کفر وکړي. شیطان دا غواړي چې دوی د نیغې لارې نه ډېر لري بوزي، او هر کله چې ورته وویل شي چې هغه سید لراشي چې الله نازل کړي دی او رسول لراشي، نو تو ویني چې دا منافقان ستا طرف ته دراتلو نه ځان بچ کوي. بیا هغه وخت سهال وی کله چې د دوی د خپل لاسونو مصیبت په دوی راشي، هغه وخت دوی تال راضي او قسمونه خوري او وایي چې په الله مو دي قسم وي، مونږ خو صرف خېګړه غوښتله، او دامو نیت وو چې د دوانو ډلو په منځ کې په څه طریقه موافقت پیدا شي. چې د دوی په زړونو کې دي هغه الله ته معلوم دي. ته د دوی مخې له مورځه، دوی په هکوا او داسې نصیحت ورته کوا چې زړونو ته کوز شي. دوی ته وایا مونږ چې هر یو رسول را لېږلې دي نو د دې د پاره مو را لېږلې دي چې د الله په حکم سره داغه اطاعت وکړي شي. کو دې داسې کار کړي وي چې کم وخت په ځانونو باندې زیاتې کړي وو او تعالی راغلي وي او د الله نه معافي غوښتلې وي او رسول هم د دوی لپاره د معافی درخواست کړي وي، نو یقینا چې الله به بخونکې او رحم کوونکې مونتلې وو. نه اے محمد صلی الله علیه وسلم، ستا پر رب می دی قسم وی چې دوی تر هغه اډو مؤمنان کې دی نشي تر سوچ دوی په خپل اختلافاتو کې تا فیصله کوونکې اونمني، او بیا چې تاسو فیصله وکړي په هغه باندې په خپل زړونو کې ستنګیرانه ولي بلکې پوره اومني. کومنګ دوی ته حکم کړي وي چې خپل ځانونه قتل کړي
یا د خپل کورونو نه بهر اوځي نو په دوی کې با ډیرو کم خلکو په دې عمل کړي وو حالکه دوی ته چې کم نصیحت کیږي کو دوی پاغه عمل کوله نو دا به د دوی د لپاره زیات د بهتري او زیات د مضبوطیا سبب وي او چې داسي کوله نو مونږ به ورلا د خپل طرف نه ډیر اجر ورکوله او نه غلار به مو ورته خودلا څوک چې د الله او د رسول حکمونه مني هغه به د هغه خلکو سره وي چې الله پاغوي نعمتونه ورولې دي یعنی پیغمبران صدیقان شهیدان او صالحان څنګه خدي د عملګری چې د چا نصیب شي دا هغه حقيقي فضل دی چې د الله د طرف نه ملاويږي او د حقیقت پیژندلو د پاره بس د الله علم کافی دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړي دي د مقابله د پاره هر وخت تیار وسه بیا موقع ته ګورئ کو جدا جدا د ډلو په شکل کې وځي او کو په جمع وځي او پتاسو کې یو نیم تن داسي همشته چې د جنگ نه ځان بچ کوي کو پتاسو سو مصیبت راشي نو وای چې الله په ما ډېر فضل وکړو چې زه د دې خلکو سره لا نه او کو د الله د طرف نه پتاسو فضل وشي نو وای او داسي وای لکه چې تاسو او داغه په منځ کې د دوستۍ سره تعلق هډو وونه چې افسوس که زه هم د دوی سره وې نو ډېر کار بشوي وو داسي خلک دي خبر شي چې د الله په لار کې هغه خلکو له جنگیدل پکار دي چې هغوی د آخرت د ژوند لپاره د دنیا ژوند خرڅوي بیا چې څوک د الله په لار کې جنگ وکړي نو کو شهید شي یا کو غالب شي نو هغه لبا مونږ ضرور اجر ورکوو اخر سو وجدا چې تاسو د الله په لار کې د هغه بیوسه نارینو زنانو او وړو وړو ماشومانو د پاره نه جنگيږي چې داغوی د کمزورۍ په وجا پاغوی ظلم کیږي او فریاد کوي چې اے ربا مونږ د دې کلی نه وباسه چې خلک ظالمان دي او د خپل طرف نه زمونږه څوک ملګری او مددگار پیدا کړي کم خلک چې د ایمان په لار روان دي هغوی د الله په لار کې جنگ کوي او کم خلک چې د کفر په لار روان دي هغوی د طاغوت په لار کې جنگ کوي نو د شیطان د ملګرو سره او جنگيږي او یقین لرئ چې د شیطان د دوکې چلونه په حقیقت کې ډېر کمزوري دي کا هغه خلک هم اولیدل چې هغوی ته ویل شوی وو چې خپل لاسونه منع کړي د جنگ کولونه او منځ قائموي او زکات ورکوي اوس چې ورته د جنگ کولو حکم وکړي شو نو په هغوی کې د یوې ډلې دا حال دی چې د خلکو نه داسې یریږي لکه څنګه چې د الله نه یریدل پکار دي یا سه لګ د دین هم زیات او وای چې اے ربا دا په مونږ باندې دی د جنگ حکم ولی ولیکو ولی د لګ نور مهلت مونږ لرانه کړو دوی ته وایا چې د دنیا د ژوند سامان لګ دی او اخرت د یو پرهیزګار سړي لپاره زیات بهتر دی او پتا صبح د یوې ذره هم ظلم هم نکېږي پاتې شو مرګ نو په هر ځای کې چې تاسو یې هغه به په هر حال کې حالت تاسو ته دررسي اگر که تاسو هر څومره په مضبوطو قلاګانو کې یې کو دې ته څه فائدہ ورورسي نو وای چې دا فائدہ د الله د طرف نه ده او که څه نقصان ورورسي نو وای چې دا نقصان ستاده وجنه دی ورته وایا چې هر څه د الله د طرف نه دی اخر په دې خلکو څه شوی دی چې په هیڅ خبره نه پوهیږي اے انسانا تا ته چې څه خېګړه دررسي هغه د الله په مهرباني سره دررسي او څه مصیبت چې پتا راځي هغه ستاسو د خپل عمل وجدا اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه ته د ټولو خلکو د پاره د رسول په حیثیت سره لېګلې او په دې باندې د الله گواہی کافی ده چاچی د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو هغه په اصل کې د الله اطاعت وکړو او چاچی مخواړو نو تخمون په دوی باندې د نگران په حیثیت نه لېګلې دوی په خله باندې وایي چې مونږ فرمان منون کیو خو کله چې ستاد خانه بهر اوزي نو په دوی کې یو ډله د شپې را جمع کیږي او ستاد خبرو خلاف مشورې کوي الله د دوی دا ټول تغوک خبرې لیکي ته د دوی پروا مکوه او په الله باور لره هم هغه د باورسې د پاره کافی دی آیا دا خلک په قران باندې غور نه کوي کدا د الله نه بغیر د بلچا د طرف نه وي نو دوی با پدې کې ډېر اختلافات مندلې وي دا خلک چې په هر ځای کې د اطمینان یا د یری خبر واوري نو هغه خوروي حالکه کو دوی دغه خبر رسول ته او د خپل ډلی ذمہوار کسانو ته ورسوي نو دغه خبر با په دوی کې د داسې قابلانو کسانو په علم کې راشي چې هغوی با د دغه نه صحیح مطلب راوباسي
کو پتا سو باندې د الله مهرباني او رحمت نه وي نو ستاسو کمزوریانی داسي وي چې د یو څو کسانو نه بغیر نور ټول با په شیطان پسې روان شوي وي. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله په لار کې جنگ کوا. ته د خپل ځان نه بغیر د بل چا د پاره ذمہوار نه یې. البته مؤمنان د جنگ د پاره تیز کړه. لری نه دا چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور د ټولو نه زیات زبردست دی او د هغه سزا د ټولو نه زیاته سخته ده. څوک چې د نیکۍ سفارش کوي هغه تبا د هغه نه سمېلاويږي او څوک چې د بدۍ سفارش کوي هغه تبا د هغه نه سمېلاويږي او الله په هر سیز باندې نظر لرونکي دی. او کله چې تاسو ته څوک په عزت سره سلام وکړي نو تاسو ورته د هغه نه هم په خطرې جواب ورکړئ یا کم نه کم داغه پشان. الله د هر سیز حساب اغستون کې دی. الله هغه دی چې داغه نه بغیر بل خدای نشته. هغه به تاسو ټول د هغه قیامت پر ورځ راجمع کړي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته او د الله د خبرې نه زیاته رښتینی خبره د بل چا کې دی شي. نو دا پتا سو باندې څه شوی دی چې دا منافقانو په باره کې ستاسو په مینس کې دوه رائے دي. حالکه کم بد کارونه چې هغه کړی دي داغه په وجه الله هغه واپس ګرځولې دي. آیا تاسو دا غواړئ چې الله چاته نه غلاره نه د خودلی هغه ته تاسو نه غلاره وخه؟ حالکه الله چې څوک بیلاری کړی دي داغه د پاره تسلار نشي مندلې. هغه خو دا غواړي لکه څنګه چې هغه په خپل کافران دي دغه سي تاسو هم کافران شئ او تاسو او هغه ټول یو برابر شئ. په دې وجہ په هغه کې هیڅوک ځان له دوستان ما جوړوي تر سوچي هغه د الله په لار کې هجرت اونکړي او کو هغه د هجرت نه منشول نو چې په کم ځای کې بیا مومای هلته 19 او وی وجنای او دا هغه نه هیڅوک ځان له دوست او مددگار ما جوړوي. البته هغه منافقان په دې حکم کې ناراضي چې هغه د یو داسې قوم سره یو ځای شوی دي چې دا غوي سره ستاسو معاهده وي. دغه شان هغه منافقان هم په دې حکم کې ناراضي چې ستاسو خال راشي او زړونه د جنگ نه ماړ شوی وي. نه ستاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره. که الله غوښتله نو دوی به په تاسو باندې مسلط کړي وي او دوی به در سره هم جنگونه کول. نو که دوی تاسو نه څنګه کړی او د جنگ نه منشي او تاسو ته د سولې د لپاره لاسونو را وګدکلی نو بیا الله تاسو لا په هغه باندې د حمله کول سو حق نه دی درکړي. یو بل قسم منافقان بدرتا داسې میلاو شي چې هغه دا غواړي چې تاسو نه هم په امن کې پاتې شي او د خپل قوم نه هم په امن کې پاتې شي. خو چې کله ورته د فساد موقع میلاويږي نو په هغه کې وردانګي. داسې خلک کو تاسو د مقابله نه من نشو او تاسو ته صلح دروړاندې نکړه او خپل لاسونه بند نکړل نو چې په کم ځای کې درته میلاوي شي هلته 19 او وی وجنای په هغه باندې د لاس اوچتولو د پاره مونږ تاسو له واضح دلیل درکړی دی. د مؤمن دا کار نه دی چې بل مؤمن قتل کړي سوا د دینا چې په خطا کې تری وشي او څوک چې یو مؤمن په خطا سره قتل کړي نو داغه کفاره دا چې یو مؤمن دی د غلامۍ نه آزاد کړي او د مړي وارثانو لدی د ویني تاوان ورکړي. لیکن که د مړي وارثان د ویني قیمت معاف کړي نو بیا دی نه ورکړي. او کچري دغه مسلمان مړي د یو داسې قوم نه وو چې داغوی سره ستاسو دشمنی و نو داغه کفاره یو غلام آزادول دی. او کچري هغه د یو داسې غیر مسلمه قوم سره وو چې تاسو ورسره معاهده و نو داغه وارثانو لبا د ویني قیمت ورکول وی او یو مؤمن غلام به آزادول وی. او کچا غلام پیدا نکړو نو هغه د مسلسل 2 میاشتې روزي ونیسي. دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې استلو طریقه ده او الله په هده او حکمت والده. او پاتې شو هغه سره چې یو مؤمن په قصد قتل کړي نو داغه جزاء دوزخ دی چې همیشه به پکې وسیږي. په هغه باندې د الله غضب او د الله لعنت دی او الله داغه د پاره سخت عذاب تیار کړی دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړی دي کله چې تاسو د الله په لار کې د جهاد د پاره اوسئ نو په دوست دشمن کې تمیز کوئ او څوک چې په تاسو اول سلام واچوي نو هغه ته فورن دا موای چې ته مؤمن نه یې. که تاسو د دنیا فائدہ غواړئ نو د الله سره تاسو د پاره د غنیمت ډیر مالونه دي. د دې نمخ کې خو اخر تاسو هم په دغه سي حالت کې وای
بیا الله پتا سو باندې احسان وکړو نو په دې وجہ اوس خط تحقیق کوي بشکا سچ تاسو کوي الله داغه نه خبردار دی په مسلمانانو کې هغه خلک چې به د څه عذر نه په کور کې ناس دي او هغه خلک چې د الله په لار کې په سر او مال سره jihad کوي دوه یو شان ندي الله په سر او مال باندې jihad کوونکو خلکو لا د ناسو خلکو په نسبت لوی درجه ورکړي دا اگرچه هر یو د پاره الله د نیکی وعده کړی دا خود الله سره د مجاهدونو د خدمتونو بدلا د ناسو خلکو نه ډیره زیاته ده هغه د پاره د الله د طرف نه لوی درجه دي بخانه ده او رحمت ده او الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دي کوم خلکو چې په خپل نفسونو باندې ظلم کولو داوی روحونه چې کله فرښتو قبض کړل نو تاسو ترې وکړو چې دا تاسو په سهال کې اختوي هغه جواب ورکړو چې مونږه پزمکه کې کمزوري او مجبور وو فرښتو ورته وویل ولی د الله زمکا فراخ نه و چې تاسو په کې هجرت کړې وې دا هغه خلک دي چې دوزخي ځای دي او هغه ډیر بد ځای دي د ورتلو د پاره او کم نارینا زنانا او ماشومان چې پر اختیار سره بیوس دي او د وتلو د پاره سلار او ذریعہ نمومي نږدې دا چې الله هغه معاف کړي الله ډیر معاف کونکي او بخونکي دي څوک چې د الله په لار کې هجرت وکړي هغه په پزمکه کې د پناه غستلو د پاره ډیر ځای او د استوګنی د پاره فراخ ځای بیا مومي او څوک چې د خپل کور نه د الله او رسول طرف ته د هجرت د پاره اوزي او هم په دغه لار کې ورله مرګ راشي نو داغه اجر د الله په ذمہ واجب شو الله ډیر بخونکي او مهربان دی او کله چې تاسو په سفر روان شئ نو هیڅ ګناه نه ده چې په منځ کې اختصار لنډواله وکړئ خصوصا چې کله تاسو سره دا فکر وي چې کافران به مو تنګوي ځکه چې کافران ښکار تاسو دشمنه ته تیار ولاړ دي او اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې موجود یې او د جنگ په حالت کې هغوی له د منځ ورکولو د پاره ودرېږي نو پکار دی چې په هغوی کې یو ډله ستا سره ودرېږي او خپل وسلې د ځان سره واخلي نو بیا چې کله سجده وکړي نو شاته دلار شي او بل ډله چې لا منځ نه دی کړي هغه دی راشي او ستا سره دی منځ وکړي هغوی هم بیدار اوسي او د ځان سره دی خپل وسلې واخلي ځکه چې کافران په دې انتظار کې دي چې تاسو د خپل وسلو او د خپل سامانونو نه لکشن غافل شئ نو چې په یو ځل در باندې حمله وکړي البته که د باران د وجنه تاسو ته تکلیف وي یا ناروغ یې نو په وسله کې خودو کې ګناه نشته خو بیا هم بیدار اوسئ یقین لرئ چې الله د کافرانو د پاره ډیر د بیزتۍ عذاب تیار کړی دی بیا چې کله منځ ادا کړئ نو په ولاړه په ناستا په ملاستا او په هر حال کې الله یادوي او کله چې اطمینان درته نصیب شي نو پوره منځ کوئ منځ په حقیقت کې داسې فرض دی چې د وخت پابندۍ سره په مؤمنانو باندې لازم کړی شوی دی په دې ډله پسې ولګئ کمزوري مخکاره کوئ که تاسو ته تکلیف رسی نو تاسو پشان هغوی ته هم تکلیف رسی او تاسو د الله نه د هغه سیز امید لرئ چې د هغه امید د هغوی نشته الله په هر سیز پوهه دی او د حکمت خاوند دی اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ دا کتاب تاته د حق سره نازل کړی دی د پاره د دې چې الله تاته کوم نیغه لار خو دلی دا داغه مطابق ته په خلکو کې فیصله وکړي ته د خیانتګرو سره په جګړه کې طرفدار ما جوړېګا او د الله نه معافي غواړه هغه ډېر بخونکي او رحم کوونکي دی څوک چې د خپل ځانونو سره خیانت کوي ته داغه حمایت مکوه د الله داسې سړی خوښ نه دی چې هغه خیانتګر وي او پېښې د ګناوي دا خلک خپل کارونه د انسانانو نه پټولې شي خو د خدای نه نشي پټولې هغه خو په هغه وخت کې هم د دوی سره وی کله چې دوی پټ پشپو کې داغه د مرزي خلاف مشورې کوي د دوی په ټولو عملونو باندې الله قدرت لرونکي دی خدا تاسو خو په دې دنیا کې د مجرمانو د طرف نه جګړه وکړه خو د قیامت په ورځ به د دوی د طرف نه څوک جګړه کوي اخر هلته به د دوی وکیل څوک وي څوک غلط کار وکړي یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي او بیا الله ته د معافی درخواست وکړي نو الله با معاف کونکي او رحم کونکي بیا مومي خو چې څوک بدی وکړي
نو داغه دا بدی با داغه د پاره وبال وی الله د هر څه خبر دی او هغه حکمت والا او په دی او چا چې څه خطا کار وکړو یای ګناه وکړه بیا یې داغه الزام په یو بے ګناه سړي باندې ولګاوه نو هغه د غټو دروغو او ښکارا ګناه پیټه په ځان بار کړو اے نبی صلی الله علیه وسلم کله الله فضل پتا باندې نوې او داغه رحمت در سره مل نوې نو پدې کې یوې ډلې فیصله کړی و چې تا تیر باسي حال داو چې په حقیقت کې هغوی د ځان نه بغیر بل څوک نه تیر باسي او هغوی ته هیڅ نقصان نشو در رسولې الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړي دي او تا ته هر هغه څه خودلې دي چې تا ته معلوم نه وو او دغه فضل پتا باندې ډېر لوی دی د خلکو د وګ په پټو خبرو کې اکثر څه خیر نه وي ها کو څوک پټ شان د صدقې او د خیرات ورکولو چاته سو وایي یا د یو نیک کار د پاره یا د خلکو په معاملاتو کې د اصلاح راوستلو د پاره چاته سو وایي نو دا بیا ښه خبره ده او څوک چې د الله د رضا د پاره داسې کوي هغه لبا مونږ ډېر اجر ورکو خو چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت ته ملا تړلی وي او د مؤمنانو د لارینا په بل لار روان شي او حال داوی چې نیغ لار ورته ښکار شوی وي نو هغه به مونږ هم هغه طرف ته بوزو کم طرف ته چې هغه په خپل وګرځیدو او هغه به دوزخ ته وګرځي چې ډېر بد زیاده د پاره د قرار د الله سره خو بس د یو شرک بخنه نشته د دین علاوه نور هر څه معاف کیدی شي چې هغه معاف کول غواړي چا چې د الله سره څوک شریک کړل هغه خو د نیغ لارینا ډېر لري لاړو هغه د الله په ځای د زنانه بوتانو عبادت کوي هغه د هغه باغ شیطان عبادت کوي چې الله په لعنت کړي دي هغه د هغه شیطان خبره مني چې الله ته ویلی وو چې ستاده بندگانو نه با ضرور یو مقرره حصہ اخلم زبا هغه بیلاری کوم زبې پتما امیدونی کې اچوم او زبا ورته حکم کوم او هغه با زما په حکم د زناور غوونه سیروي او زبا ورته حکم کوم او هغه با زما په حکم د الله په جوړښت کې رد بدل کوي دا شیطان چې چا د الله په ځای ځان خپل ولی او سرپرست جوړ کړو هغه کار په نقصان کې پریوتو هغه د دې خلکو سره وعده کوي او دوی لا امیدونه ور کوي او د شیطان ټول وعده د دوکې نه سوا بل هیڅ نه دي د دې خلکو زه دوزخ دی چې داغې نه با د خلاصي هیڅ صورت اونمومي پاتشو هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو هغوی با مونږ داسې باغونو ته داخل کړو چې لاندې بتري ولې بهيږي او هلته به هغوی همیشه اوسيږي دا د الله رښتینی وعده ده او د الله نه زیاته رښتیا خبره به د چاوي اخیری انجام نستاسو د ارزوګانو سره تړل شوی دی او نه د اهل کتابو د ارزوګانو سره چا چې بدکار وکړو داغه بدله بمومي او د الله په مقابله کې با د ځان د پاره هیڅوک مرستيال او مددگار بیان نمومي او څوک چې نیک عملونه کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې ایماندار وي نو دغه خلک به جنت ته داخليږي او د ذریعہ هم حق به نه وهل کیږي د هغه سړی نه د ژوند بهتره طریقه د چا کې دي شي چې هغه الله تخپل سرخ کتکړو او خپل عمل نیک وساتو او یو مخزه د ابراهیم علی السلام په طریقه روان شو دغه ابراهیم علی السلام په طریقه چې الله ځان له دوست کړي وو په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی او الله په هر څه باندې احاطه کوونکی دی اے نبی صلی الله علیه وسلم خلقستانه د خزو په معاملې کې فتوا تپوسی ورته وایا چې الله تاسو له داوی په معاملې کې فتوا درکوي او ورسره هغه حکمونه هم دریادوي چې د اولنا تاسو ته په دې کتاب کې اوریدل کیږي یعنی هغه حکمونه چې د هغه یتیمانو جنکو په حق لدی چې دا غوي حقونه تاسو نه ورکوي او نکاح ورسره نه کوي یا د لالچ په وجه ورسره تاسو په خپل نکاح کول غواړئ او هغه حکمونه چې د کمزورو بیوسو ماشومانو په حق لدی الله تاسو ته حکم کوي چې د یتیمانو سره په انصاف قائم اوسئ او سنی کې چې تاسو کوي هغه به د الله د علم نه پټ نه پاتې کیږي هر کله چې یوې خځې ته د خپل خاوند د بدسلوکۍ یا بے پرواهۍ خطر وي نو هیڅ ګناه نه دی چې خځه خاوند د سو حقونو په کمی زیاتې باندې په خپلو کې صلح وکړي
صلح په هر حال کې بهتره ده. زړونه په لکس زر تنګيږي، خو که تاسو احسان وکړئ او د الله نه ویریږئ نو یقین لرئ چې تاسو د دې کار نه به الله نه خبره نه وي. د خزو په منځ کې پوره انصاف کول تاسو د وس خبره نه ده. که تاسو غواړئ هم خو کولای نشئ نو د الله د قانون د منشا پوره کولو د پاره دا کافی ده چې یوې خزیته داسي مخ مګرځوي چې بل خزه به اثر زړند پرېږدي. که تاسو خپل عمل صحیح وکړو او د الله نه ویریدئ نو الله معاف کونکي رحم کونکي دی. او کچري خزه خاون د یو بل نه جدا شي نو الله با په خپل لوی قدرت سره هر یو د بل د محتاجۍ نه خلاص کړي. د الله سینه ډیره فراخه ده او هغه پوها حکمت والا دی. په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی. ستاسو نو مخ کې چې مونږ چاته کتاب ورکړې وو هغه ته هم مونږ دا حکم کړی وو او اوس تاسو ته هم دا حکم کوو چې د الله نه یره کوئ. او که تاسو نه منئ نو مې منئ. د ځمکې او د اسمانونو د ټول سيزونو مالک الله دی او هغه بے نیاز دی، د هر تعریف مستحق دی. او الله مالک دی د هغه ټول سيزونو چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي او د کار سمول د پاره بس هم هغه کافی دی. که هغه وغواړي نو اے خلکو تاسو بل لري کړی او تاسو په زیبا نور خلق راولي او هغه د دې پوره قدرت لري. څوک چې یوازې د دنیا د ثواب یعنی بدله طلبګار وي نو هغه لا ځان خبرول پکار دي چې د الله سره د دنیا ثواب بدله هم شته او د آخرت ثواب بدله هم. الله هر څه اوري او هر څه خویني. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د انصاف جنډا اوچتون کی او د الله د پاره گواہی کون کی جوړ شي. اگر که ستاسو انصاف او ستاسو گواہی پخپلا ستاسو د خپل ځان یا ستاسو د مور او پلار او رشتہدارانو خلاف راځي، د مخالفي ډلې کسان کو مالدار وي او کو غریب، الله ستاسو نه زیات داغوي خیرخوا دی. خو حسینا چې د خپل نفس په خواهشاتو پسې لاړ شي او بے انصافي وکړي او کچري تاسو طرفداري وکړه یا مو د رښتیاونه مخ واړو نو په دې ځان په وکړي چې تاسو څه کوئ الله دا غینه خبر دی. اے ها خلکو چې ایمان مراوړې دي، ایمان راوړې په الله باندې او داغو پر رسول باندې او په هغه کتاب باندې چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي او په هغه کتاب باندې چې الله د دین مخکې نازل کړي دي. چا چې د الله نه او داغه د فرښتونه او داغه د رسولانو نه او داغه د کتابونو نه او د ورځ د آخرت نه انکار وکړو نو هغه په گمراهۍ کې ډېر لري لاړو. او هغه خلک چې ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو، بیا یې ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو، بیا په خپل کفر کې وړاندې لاړل نو الله با هرگز هغوی معاف نکړي او نه به ورته چرته نه غلا روخي. او کم منافقان چې مؤمنان پرېږدي او کافران ځان له دوستان کوي هغوی ته دا زیری واوروا چې داغوی د پاره دردناک سزا تیار ده. آیا دوی هغوی ته د عزت لټول د پاره زی؟ حالکه ټول عزتونه خو د الله د پاره دي. الله په دې کتاب کې تاسو ته د مخکینی نه دا حکم کړی دی چې په کم ځای کې تاسو واورئ چې د الله د آیاتونو خلاف د کفر خبرې کیږي او ټوخي ورپوري کیږي نو هلته تر هغه پوری مکه نه تر سوچي هغوی سبله خبره نوي شروع کړي او کو نه چری کینه نو بیا تاسو هم داغوی پشان یای. یقین لرئ چې الله ټول منافقانو او کافرانو لرا په دوزخ کې راجم کون کې دي. دا منافقان ستاسو په معاملې کې انتظار کوي چې اوخبا په کمډه رسملي کچري د الله د طرف نه فتح ستاسو نصیب شي نو دوی برازي او وایبا چې ولی مونږ ستاسو سره نو او کچري د کافرانو طرف درون شي نو هغه ته بوای چې ولی مونږ ستاسو خلاف په جنگ کولو قادر نو او بیا هم مونږ تاسو د مسلمانانو نه بچ کړئ. بس الله با ستاسو او د دوی د معاملې فیصله د قیامت پر ورځ کوي او په دې فیصله کې الله د کافرانو د پاره په مسلمانانو باندې د غالب کې دو سلاره هیڅ کله نه د جوړه کړي. دا منافقان د الله سره دوکبازي کوي حالکه په حقیقت کې الله دوی په دوکه کې اچولې دي. کله چې دوی د مانزه د پاره پاسي نو په ظلمات سره صرف خلکو ته د خودنی د پاره پاسي او الله ډیر کم یادوي. د کفر او د ایمان په منځ کې حیران او پریشان دي، نه پورا دې طرف ته دي او نه پورا هغه طرف ته.
الله چې څوک بیلاری کړي وي نو ته داغه د پاره هیڅ لار نشي مونډلې. اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي د مؤمنانو په ځای کافران ځان له دوستان ما جوړوي. آیا تاسو غواړئ چې الله لا د خپل ځان خلاف ښکارا دلیل ورکړي؟ یقین وکړئ چې منافقان به د دوزخ د ټولو نه لاندې درجه ته ځي او ته به هیڅوک داغوی مددگار بیا ونمومې. البته چې څوک په هغه کې توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي او په الله پوری ځان راټینګ کړي او خپل دین د الله د لپاره خالص کړي نو دغه خلک د مؤمنانو سره دي او الله با مؤمنانو لا لوی اجر ضرور ورکوي. اخر د الله سکار دی چې خامخا تاسو له سزا درکړي که تاسو شکرګزار بندگان جوړ شئ او د ایمان په لار روان شئ. الله ډیر قدردان دی او د هر چا په حال خبردار دی. الله دا نه خوښوي چې سړی په بد وینا جبه وخځوي بغیر د هغه چانه چې پر ظلم شوی وي او الله هر څه اوریدونکو او د هر څه نه خبر دی. چې ظلم در باندې شوی دی نو اگر چې تا ته د بدی وینا کولو حق شته لیکن که ته نیکی وکړې کو پخکاروي او کو پپټا یا کم از کم بدی معاف کړې نو د الله صفت هم دا دی چې هغه ډیر معاف کوونکی دی حالکه په سزا ورکولو باندې پوره قدرت لري. کم خلک چې د الله او دغه د رسولانو سره کفر کوي او غواړي چې د الله او دغه د رسولانو په منځ کې فرق وکړي او وایي چې څوک به منو او څوک به نه منو او د کفر او د ایمان په منځ کې د وی لاري جوړولو اراده لري نو هغه ټول پاخو کافران دي او دغه سي کافرانو د پاره مونږه داسې سزا تیار کړی دا چې هغه با خوار او ذلیل کړي. د دې برخلاف چې کم خلک الله او داوی ټول رسولان اومني او داوی په منځ کې فرق نکړي هغه تبا مونږ ضرور خپل بدلی ورکو او الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا اهل کتاب کننستانه دا مطالبه کوي چې ته په دوی باندې د اسمان نه سلیکل را نازل کړي نو د دې نه زیاتی د جرم مطالبه دوی مخکې د موسی علی السلام نه کړی دي. هغه ته خو دوی ویلی وو چې مونږ ته خدای په داغه وخیا او هم د دې سرکشه په وجا د بجلی او تندر ناڅاپه پاغوي را پریوتو بیا هغوی د سخینه خدای جوړ کړو حالکه دا کار نخي لیدلی وي. د دې معافي هم مونږ هغوی ته وکړه. مونږ موسی علی السلام ته سرګند فرمان ورکړو او د دې خلکو د پاسمو تور اوچت کړو او د دوی نمو د دغه فرمان د منلو وعده واغستله. مونږ دوی ته حکم وکړو چې په دروازه کې سجده کوونکی ورننوځي. مونږ دوی ته وویل چې د سبت قانون مماتوي او په دې باندې مو د دوی نه په خواده واغستله. اخر دا چې د دوی د خپل وعده د ماتولو په وجا او په دې وجا چې دوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او ډېر پیغمبراني په نه حق وجل او تر دې پوري چې دا خبره وکړه چې زمونږ زړونه په پردو کې محفوظ دي. حال دا چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرسته په وجا الله د دوی په زړونو باندې ټاپه لګولې ده او په دې وجا دوی ډېر کم ایمان راوړي. یا په خپل کفر کې دوی دومره لري لاړل چې په مریم باندې سخت بوتانو لګاو او په خپل اویل چې مونږه مسیح عیسی زوی د مریم د الله رسول وجلې دي. حال دا چې په حقیقت کې دوی نه هغه وجو نه په دار کړو بلکې معاملې د دوی د لپاره مشتبه کړي شو او کوم خلکو چې داغه په اړه کې اختلاف کړي دي هغه هم په اصل کې په شک کې پراته دي. داغوی سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته تش په ګمان پسې روان دي. هغه مسیح په یقین سره قتل نکړو بلکې الله هغه خپل طرف ته اوچت کړو. الله زبردست طاقت والا او حکمت والا دی او په اهل کتابو کې با هیڅوک داسې نوي چې داغه د مرګ نه مخکې با پاغه ایمان رانوړي او د قیامت په ورځ با هغه پاغوي باندې گواہی کوي. غرض دا چې دا کم خلک يهوديان شوي دي د دوی د ظلم په وجا او په دې وجا چې دوی خلک د الله د لارې نه ډېر منع کوي او سود اخلي چې داغه د اغستلو نه دوی منع کړی شوی وو او د خلکو مالونه په ناجایز طریقو سره خوري. مونږ په دوی باندې ډېر هاغه پاک سيزونه حرام کړل کم چې مخکې د دوی د لپاره حلال وو او کم خلک چې په دوی کې کافران دي دا غوي د لپاره مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی. لیکن په دوی کې چې کم خلک پاخو عالمان دي او ایمان لرونکي دي
هغه ټول په هغه تعلیم ایمان راوړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم کم چې پتا نازل کړی شوی دی او کم چې ستانه مخکې نازل کړی شوی وو. دغه سي ایماندارو د منځ او د زکات پابندي کوونکو او په الله او په ورځ د آخرت صحیح عقیده لرونکو خلکو لبا مونږ ضرور لوی اجر ورکوو. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته هغه سی وحی را لګلی دا لکه څنګه چې مونږه نوح علی السلام او داغونه رستو پیغمبرانو ته را لګلی و. مونږه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او داغو اولاد ته عیسی، ایوب، یونس، هارون او سلیمان علیہ السلام ته وحی ولېګلا. مونږ داوود ته زبور ورکړو. مونږ په هغه رسولانو هم وحی نازل کړه چې داغوی ذکر مونږ د دین مخکې تا ته کړی دی او په هغه رسولانو هم چې داغوی ذکر مونږ تا ته نه دی کړی. مونږ د موسی علیہ السلام سره داسې خبرې وکړې لکه څنګه چې خبرې کیږي. دا ټول رسولان زیری ورکونکي او يرونکي لېګلی شوی وو د پاره د دې چې د رسولانو دراتلو نه وروسته د خلکو سره د الله په مقابله کې څه دلیل پاتې نشي او الله په هر حال کې غالب او حکیم دی. خلق کو نمنې نو ندی منی خو الله گواہی کوي چې هغه څه پتا نازل کړی دی هغه په خپل علم سره نازل کړی دی او په دې باندې فرښتې هم گواهانی دي اگرچه د الله گواه کېدل بالکل کافی کیږي. هم خلق چې د دې د منلو نه په خپل انکار کوي او نور خلق هم د الله د لارې نه منع کوي یقینا چې هغه په گمراهۍ کې د حق نه ډېر لري تللی دي. دغه شان کوم خلکو چې د کفر او د بغاوت لار اختیار کړه او ظلمونه شروع کړل الله با هغه هیڅ معاف نکړي او هغه تبا د دوزخ د لارې نه بغیر بل لار اونخی چې همیشه به پکې اوسيږي. د الله د پاره داسې ګران کار نه دی. اے خلکو دې رسول تاسو ته تاسو د رب د طرف نه حق راوړی دی نو ایمان راوړی دا تاسو د پاره بهتره ده او کو انکار کوي نو په هشي چې په اسمانونو او پزمکه کې سدي هغه ټول د الله دی او الله ته هر څه معلوم هم دی او د حکمت خاوند هم دی. اے اهل کتابو په خپل دین کې د حد نه بهر موزه او د الله په حق لا د حق نه بغیر بل خبره مو وای. مسیح عیسی علی السلام د مریم زوی د دین سیوا بل هیڅ نه وو چې د الله یو رسول وو او یو فرمان وو چې الله د مریم په طرف ولېګو او یو روح وو د الله د طرف نه چې د مریم په خېټه کې د بچی شکل اختیار کړو. نو تاسو په الله او داغه پر رسولانو ایمان راوړی او مو وای چې درې دي منشي دا تاسو د پاره بهتره ده. الله خو بس یک یو خدای دی هغه پاک دی د دې خبرینه چې څوک دی داغه زوی شي د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه داغه ملکیت دی او داغه د ساتنې او خبر غستلو لپاره بس هم الله کافی دی. مسیح اسکله دا خبره شرم نه غني چې هغه دی د الله یو بند شي او نه مقربي فرښتې دا د ځان لپاره شرم غني او که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم غني او تکبر کوي نو یو وخت په داسې راشي چې الله با دا ټول راګیر کړي او ځان ته به حاضر کړي. په دغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړي دي او نیک عمل اختیار کړي دي خپل بدله پوره بیا مومي او الله به ورلا په خپل فضل سره زیات اجر ورکړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم غنلې ده او تکبر کړي دي هغه لبا الله دردناک سزا ورکوي او د الله نه سیوا چې هغه ځان لا څوک سرپرستان او مددګاران نیولې دي پاغوي کې به هیڅوک هم هلته بیا نه مومي. اے خلکو ستاسو د رب د طرف نه تاسو ته روخانه دلیل راغلی دی او مونږه تاسو ته داسي رڼا را لګلی دا چې تاسو ته صفا لار خي. اوس چې کم خلک د الله خبره مني او داغه سره پناه اخلي نو هغوی به الله د خپل رحمت او د خپل فضل د سوري د لاندې راولي او خپل طرف ته دراتلو نیغه لار به ورته وخی. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ستانه د کلاله په معاملې کې فتوا غواړي ورته وایا چې الله تاسو له فتوا درکوي کچري یو بے اولاد سړی مرشي او داغه یو خور وي نو داغه د هغه په میراث کې نیمه حصہ ده او کچري خور بے اولاد ملشي نو رور با داغه وارث وي او که د مړي وارثانی دوه خويندې وي نو هغه به د ټول میراث نه په دریو کې د دوه حصو حقداري وي
او کو ډیر رونه خويندې وي نو د خزو با یو حصہ او د سړو با دوه حصے وي الله ستاسو د پاره حکمونه زکه واضح بیانوي چې تاسو بیلاری نشئ او الله د هر سیس علم لري